دا روز د شیرپاو خان ده اب خبرې تاسو سره تفصیلي کوي او دا یو نس تاسو چې کوم دی نو ملاقات هم دی خو د خپلو خبرو نه وړاندې زه تاسو ته د دې نوي کال مبارکي درکوم او الله دې زمونږ دې ملک پورې او زمونږ دې صوبې پورې زمونږ دې جماعت پورې او زمونږ قیادت پورې او دلته چې کوم ټول موجود یو دې ټولو پورې بختور کړي الله دې د ټولو جایز خواهشات پوره کړي او د خوشحالۍ او د امن د سلامتۍ کال دی الله تعالی دا زمونږ لپاره اوس تاسو ته پته ده چې د موږ اصحاب راغون شي هغې ته خو د وینا څه ضرورت نشته که نه نو مفتی صاحب شاته نه ماته لګیا دی هغه ویلي اعلان چې کوم دی نو وکړه اعلان خو زما په سر باندې چې تاسو دا فوټو وینئ قومي وطن پاتې اعلان خو شوی دی خو د خلکو په ذهن کې کوم دی نو دا یو سوال به ضروري چې ولې قومي وطن پارټي ولې دا سوال شته که نه خلکو په ذهن کې که نه نشته که نی خو چې بس مخکې زما ښه شته زمونږ دې ځای کې چې دی نو ذاتي طور زه قومي وطن پارټي یو متبادل قوت ګڼم د خپل د ډسټرکټ ضلع د پښتنو لپاره د صوبې د پښتنو لپاره او تمام ملک چې کوم زموږ پښتانه آباد دي د هغې لپاره زه یو متبادل ګڼم خاص کر کې چې دی نو د کې بي کې لپاره که یو متبادل قوت نه وي په میدان کې نو بیا ممکنه ده چې موږ ټول چې دی نو د یو خاص چې کوم دی نو ټولګي یا د یو جومات چې کوم دی نو په رحم و کرم پاتې شو نو دا یو متبادل جومات دی او داسې جومات دی چې شیرپاو خانې بنیاد ایښی دی او د کوم ګروپ نه د کومې پارټۍ نه چې دا راوتې دی نو که تاسو زمونږ په دې صوبه کې وګورئ او یا چې دی نو د خپل ډسټرکټ ته وګورئ نو د دې قیادت او د دې پارټۍ ډېر لوی خدمات دي ترقیاتي کارونو په حوالې سره که تاسو ګورئ که تاسو چې کوم دی نو د ډلې ټپلې د کلي ولس په لحاظ سره چې کوم دی نو ګورئ که تاسو یې چې کوم دی نو د پښتو او د نرتوب په لحاظ سره ګورئ نو خیر دی په خپلو زړونو کې چې کوم دی نو موازنه وکړئ نو د دې جومات مشر چې دی نو زه دا اثارټي سره وایم چې دا بزدله انسان دی که زما په دې باندې خوښ دی جناب صاحب دا قومي وطن پارټي چې ده د دې بنیاد خو همدې چارسده کې کېښودلی شوی دی که نه او په دې چارسده کې هغې وخت کې شیرپاو خان سره په مشوره کې ډېر چې کوم دی نو خلک شامل شو داسې خلک شته چې هغه نن دې جومات کې نه دي خو ما ته دلته ښکاري موجود دي
نو زه هغې ته باقاعده یو دعوت ورکوم چې تاسو جوړ کړی دی، تاسو ورله نوم خوښ کړی دی، تاسو ورله د جنډې چې کوم دی نو رنګونه خوښ کړي دي، نو تاسو دې چېرته چې کوم دی نو تښتېدلي یې، مونږ به راوستو په خپله سایټه شوی. ما خو درته وویل چې دا یو متبادل جومات دی، په دې باندې سوچ وکړو. دې بوټي له به چې دی نو اوبه ورکول غواړي، دې له به ډېران سره ورکول غواړي چې قومي وطن پارټي یوازې زموږ په دې ضلع کې نه، په دې صوبه کې یو نمایاں پوزیشن اختیار کړي. نو دې وخت کې زه یو نوم علمه چې هغه دې غلطېږي پته نه لګي کوم ځای کې دی، زموږ ډېر خوږ مشر دی، زمانه تقریبا په عمر کې 70 کاله مشر دی، صحت چې کوم دی نو ماشاءالله ښه دی او ډېر ښه انسان دی. ګوره د لاس 5 واړه ګوتې یو شان وي. ښه زه د ګل آباد هدایت الله خان موجود دی، د ګل آباد هدایت الله خان چې کوم دی نو هغه د موږ قومي وطن پارټي چې کوم دی نو دا تدریس کړی او ما سره چې کله چې دی نو خبرې کولې ګپې لګاو، نو ما ورته ویل دې کې تاسو نه چې کوم دی نو مې یو آی ډونټ نو چې په څه خیال باندې تاسو چې دی نو دا کیو ډبلیو پی کړی ده، مې یا د کیو نه مخکې پی پکار ده او یا د پی نه پس یو بله پی پکار ده. نو ما ته ویل زه خو په دې باندې ډېر ډیبیټ شوی دی، وایي زه پرې نه پوهېږم. نو دلته نن شیرپاو خان ناست دی، زما یو تجویز دی او هغه دا دی چې دا د یا پاکستان قومي وطن پارټي وي او یا د قومي وطن پارټي پاکستان. خو دا ضروري نه ده، دا فیصلې چې کوم دی نو دا د شیرپاو خان دي، دا د هغې کابینې نه خو پکې نه چې کوم دی نو اسپایان ګرځي شو. خو دا نه ده چې زمونږ نیشنلټي پاکستان دی، زمونږ چې کوم دی نو پہچان پاکستان دی، پاکستان دی نو مونږ یو، پاکستان دی نو روزګار دی، زمونږ شناخت دی. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان نو سدغیلو که الیکشن کمیشن یو که دغل پایدې باندې بس اعتراض نه کوي، مونږ خو ټول چې کوم دی نو موږ مسلمانان بیا پاکستانیان او بیا پښتانیان. نو دا یو تجویز و او سره هدایت الله خان سره چې کوم دی نو ګپ لګولې دی او زما په خیال چې شیرپاو خان ته دا چې کوم دی نو او که غلط نه کړي نو دا یې معذرت غواړم ان ایډوانس. زما بس دغه یو څو چې کوم دی نو خبرې وې نن ما تاسو ته مخکې وویل د شیرپاو خان ورځ ده او په اخره کې زه دا وایم الله تعالی یو چې کوم دی نو په خپل ځان کې په خپل ځان کې پوره دی، نور انسان چې کوم دی نو دا زه یا زوی مې که مونږ چې کوم دی نو انتخاب کړی قومي وطن پارټۍ او نن چې کوم دی نو زه او حمزه شامل شو نو په دې یقین سره چې تاسو به ماته زمونږ د جومات ته تاسو مونږ ته دوا کوئ، نور خو د هر چا چې کوم دی نو مختلف خیاله خلک زمونږ
څوک د رشتې په بنیاد راغلي څوک د تعلق په بنیاد راغلي دي ناصر خان سره یو شی نو مونږ ستاسو د دواګانو مرحومه منت یو زمونږ به رهنمایي کوي زمونږ به چې کوم دی نو مونږ سره په مشوره کې شاملېږي او مونږ ته به دواګانې کوي انشاءالله تعالی زه دا یقین سره وایم دا کوم زمونږ ډېر وروڼه چې کوم دی نو دا نون او هغه د هوا هغه روح ته ګوري مونږ خلک چې کوم دی مونږ او بلاول او دغه پسې کوم ځای ګرځو مریم پسې زمونږ خو چې کوم دی مونږ په یو بل باندې ډول جوړ دی یو بل باندې چې کوم دی نو تاسو یو بل باندې خشت کوو په 400 کې په شادر کې موږ سره چې کوم دی نو داسې یو قیادت شته یو متبادل قیادت شته نو په شریکه باندې و ان شاء الله تعالی د دې بوټي نشونما کوو او ان شاء الله الله دې موږ چې کوم دی نو په ژوند په دې لاندې وخت د خلکو د مسایلو د حل چې کوم دی نو سبب وګرځي زه خپلې خبرې خلاصوم خو یو کار به چې کوم دی نو مخکې کوو د منځ له لاره چې کوم دی نو دا تاسو لږه صفا وساتئ دې ځای نه چې کوم دی نو شیرپاو خان به روان شي د هغې خبرې به بیا وروسته وي چې دا جنډه چې کوم دی نو پرچمکشایي وشي ستاسو دوا سره او چې څوک چې کوم دی نو شیرپاو خان سره جګړه کول غواړی نو دا لاره ده یا به موږ داسې راتلو شو یا داسې چې کومه کنوینینټ دي تاسو ټول په خپل ځای باندې کښېنئ تاسو ټول په خپل ځای باندې کښېنئ شیرپاو خان به هله خبرې کوي چې اول به ما په کور کې جنډه وخېژئ ټیک ده نو بیا ډېره مهرباني ستاسو د راتګ او ایام خوشحاله نه نه جنډه اول خېژو جنډه خېژو ډېره مهرباني ستا باندې نور هغه ورکړل ملګري موږ پاسې پوښتنه دغه ملګرو خپل خپل ځای باندې کېنئ اوس په چې کوم دی زموږ او ستاسو د ټولو پښتنو ملي رهبر د لرې او بره د پښتنو مشر اتان احمد خان شیرپاو صاحب د بیا انسان احمد خان صاحب په حجره کې د پښتنو مبارک شه جنډه خېژوي انشاءالله او باقاعده به نثار احمد خان صاحب چې کوم دی موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي نصیر احمد خان صاحب ته یم چې په صحیح وخت کې صحیح فیصله وکړه د پښتنو حقیقي مشر ته لاس ورکړو او انشاءالله د قومي وطن پارټۍ مشران ورکران به تاسو سره په هر میدان باندې ولاړ وي نو د ټولو پښتنو چې څومره مسایل دي او د خاص کر د پښتونخوا د دې هر څه قومي وطن پارټۍ سره دی او دا احمد خان شیرپاو صاحب دی دماغ نه پاک عبدالعزیز صاحب کسانه پاکوا حاجی صاحب تاسو لګرو شه حاجی صاحب تاسو ورسته شه لګو حاجی صاحب لګرو شه محمد ګل مکه جا اله کا صحیح ما درا Gabara panera ke gabara. دایو کنه دایو Tahu rakan cek warka. قومي وطن پارټي ملي رهبر اتان احمد خان شیرپاو
बोला هشام خالد المذكور على حاجة هشام خالد المذكور أمشي طويلة البادي وطالبة شربه أفتاذ مكان شرطة يحكمها جميل رشيد أو كل خيرات هنا ليس وقت من التغيير بتاعي رشيد وتدير كل خيرات ما تمشي أفتاذ مكان شرطة قومي وتنباكي أفتاذ مكان شرطة Persuada, checa-me lá a prende, gente. Não, mas que deixa,